الرحمن الرحيم. يا خدای ما قبل چټ راغی سړی په دې مې ورپېد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإعطاء ما خذ وإعطاء ما خذ نحو أشويته وأقطعته قصبانا. اعطاء د ماخذ د دې یوه معنا به داسې کې ورکول د فاعل د باب افعال دی مفعول خپل ته اصل د مشتق منه اصل د یا مشتق منه د اصل فعل دا فاعل لګي او د خپل مفعول ته داغه اصل فعل تاسو ته ما ویلو چې مراد تینا مجرد دی داغه مشتق منه ورته ورکی یوه معنا دا شو چې ورکول د فاعل د باب افعال دی مفعول خپل ته مشتق منه د اصل فعل. د دې دپاره مثال په دې کتاب کې مولا نه دی لیکلی. د دې مثال ووایه اعظمت الکلب. اعظمت الکلب په ځوا سره ښه اعظمت الکلب. دا اعظمت باب افعال دی او مشتق منه د اصل فعل عزم دی. څه شی دی؟ عزم وی اډوکي ته او الکلب مفعول به ده. نو دا مولا ولګېده دې مفعول به ته اډوکې ور واچو. نو دا به یاد وساتئ چې په دې مجردو کې به کله فعل مستعمل وي کله به نه وي. د هغې نه به د مزیدو یو لفظ جوړ کړی، د مزیدو یو باب به جوړ کړی. عزم لفظ په قرآن په دې عربی اصطلاح کې شته دی خو باب په مجردو کې نشته. باب مجردو کې عزمون اډوکي ته وایي او که ته وایې عزمه یعزمون هغه عظمت دی. د هغې مصدر څه راغلی؟ عظمت دی. لویوالي ته ویلی کېږي، جلال ته ویلی کېږي. په خبره باندې پوه شوې؟ هغه جدا ټکی دی او یو عزم دی چې اډوکي ته ویلی کېږي. نو هغه اډوکې دا باب په مجردو کې نه دی مستعمل، دا یې په باب افعال ته نقل کړی. اعظم یعظم، اعظم یعظم اعظام. نو چې کله تا د دې نه یوه جمله جوړه کړه او داسې دې وي اعظمت الکلب، نو ته به معنا وکړې چې اعطیت العزم الی الکلب. اعطیت العزم الی الکلب. ته چې د اډوکې پورې غوښه نښتي او هغه ترې نه وخورې ښې وتوږي نو بیا هغه اډوکې سپي ته واچي. اعظمت الکلب ورکول د فاعل د باب افعال دی مفعول خپل ته مشتق منه د اصل فعل. لکه مثال دی اعظمت الکلب اعطیت العزم الی الکلب. دویم مثال ذکر کوي چې ورکول د فاعل د باب افعال دی مفعول خپل ته محل د مشتق منه د اصل فعل چې محسوس وي. محل د مشتق منه د اصل فعل چې محسوس وي. د هغې مثال مولا دلته لیکلی دی اشویته. د دې اشویته د دې هو ضمیر په ځای پکې یو ټکی کېده. اشویت اللحمه څه شی دی؟ اشویت مولا ته مې غوښه ورکړه. د دې مقصد دا دی چې اشویته اعطیته اللحم للشواء. اعطیته اللحم محل د مشتق منه مې ورته ورک. شوا یشوي مجردو کې مستعمل دی. شواء ته راغلی یا شواء ته مستعمل شوی. شواء شواء پخولو د غوښې ته چې کوم دی نو ویلی کېږي. خیال کې مرازي پخولو د غوښې ته ویلی کېږي. اوس ته وې اشویته اشویته اللحم مولا ته مې غوښه ورکړه نو د دې تعبیر به وکړي اعطیته اللحم. دا لحم دا محل د شوا دی. دا محل چې غوښه نه نو شوروا به په څه کې وکړي لاله. خیال کې مرازي اعطیته اللحم. نو
معنا داسې وکړه چې ورکول د فاعل د باب افعال دي د مفعول خپل ته محل د مشتق منه د اصل فعل لکه اشویته اعطیته اللحم للشواء اعطیته اللحم دا محسوس دی دغه لحم محسوس دی که نه لحم ښکاري په سترګو رانیولی کېږي او یو غیر محسوسي لکه ورکول د فاعل د باب افعال دی مفعول خپل ته محل د مشتق منه د اصل فعل چې غیر محسوس وي لکه اقطعته اقطعته قضبانا اعطيته قطع قضبان اعطيته قطع قضبان اعطيته دا اقطعته دا خو اقطاع شوله دا فاعل دی تو پکې فاعل دی او قضبان څانګې ته ویلی کېږي څه ته ویلی کېږي څانګه پیژنې د ونې شاخ پیژنې هغې ته چې کوم دی ویلی کېږي نو د اقطعته قضبانا د دې تعبیر به وکړي اعطیته قطع قضبان دا قطع محسوس ده که غیر محسوس ده یعنی په دې لاسو خپو رانیولی کېږي لکه زه تا ته ووایم چې هلکه د دغې ونې دا څانګه کټ کا نو دا کټ کول دا څه څیز دی چې ما راواغست هله مې درکړه خو که دا مخکې مثال چې دې وي چې اعطیته اللحم اشویته نو دا لحم خو معلوم څیز دی که نه دا لحم مې تاله درکړه لحم محسوس دی او دا قطع غیر محسوس ده قطع ورکولو کې غیر محسوس ده وروستو خو ته قطعی دي چې هغه پې اره لګولې ده یا په تبر باندې وهي دا خو عمل دی دا څه شی دی دا عمل دی او دا قطعه چې کوم چې دا عمل دی دا چاله څوک داسې نشي ورکولی چې راوایخلي ورکړي لکه ستا په بدن کې عقل دی ته ماله عقل راکولی شي خیال کړه ستا په سترګو کې نظر دی دا نظر ته ماله راکولی شي دا غیر محسوس دی په خبره سترګې دې محسوس دي سترګې دې غټې خبره باندې پوه شوې خو محسوس خو نظر محسوس نه دی عقل محسوس نه دی دا روح محسوس نه دی وغیره وغیره په دې خبره پوه شوې نو ته معنی بیا وکړه چې ورکول د فاعل د باب افعال دی مفعول خپل ته مشتق منه د اصل فعل چې غیر محسوس وي غیر محسوس وي لکه اقطعته قضبان اعطیته قطع قضبان اعطیته قطع قضبان نو د دې مطلب دا دی چې ده ته مې اجازت ورکو چې دغه خاخ او دا شاخ را کټ کا خبره باندې پوه شوې په دې خبره پوهېږې که نه پوهېږې اثر خزوان بیا زما ټیک ده و بلوغ بل خاصیت دی بلوغ په معنا د رسېدلو باندې یو ځای ته او په معنا د داخلېدلو باندې د دواړو بیله معنا تقریبا یو بل ته نږدې دي رسیدن یا در آمدن به ماخذ نو رسیدل یا داخلېدل په ماخذ کې لکه مثال دې ذکر کوي نحو اصبح و اعرقه نو د اصبح معنا وکړه رسیدل د فاعل د باب افعال دی مشتق منه د اصل فعل ته رسیدل د فاعل د باب افعال دی مشتق منه د اصل فعل ته نو د دې اصبح معنا به وکړي چې بلغ الی الصباح بلغ ورسید دا سړی سبا ته څنګه هلکه روان شوی وی شاباسګړۍ ته ځمه روانو چې شاباسګړۍ ته ورسېده نو سبا وختو نو بلغ الی الصباح وخت د سبا ته ورسید یا یو عمل کو خبره باندې پوه شوې په موبایل کې لګیا و ټوله شپه نو بړستنې اغوستې وه خبره باندې پوه شوې چاته خو پته نه وه چې دی په موبایل کې لګیا دی که نه نو چې کتلې بانګ وشو د کاسې وه دا خو بانګ وشو پوه شوې نو بیا راپاڅېده وی موبایل یې کېښود او په بله ډډه شو او بس اوده شو سهار وختي په توره خړه په 10 بجې پاسېد سهار وختي په توره خړه په 10 بجې باندې پاسېد ښه نو خبره مې درته وکړه چې بلغ الی الصباح دویم مثال اعرقه د دې معنا به وکړي داخلېدل د فاعل د باب افعال دي په مشتق منه د اصل فعل کې داخلېدل
د فاعل د باب افعال دي په مشتق منه د اصل فعل کې اعرقه دا د عراق نه ماخوذ دی اعرقه چانه عراق نه ماخوذ دی نو د اعرقه معنا به دا شي چې دخل فی العراق ملا ته په غلا باندې ور داخل نو عراق ته ور داخل شو عراق ته ور داخل دخل فی العراق رسیدل هم معنا شوه او که داسې معنا وکړي چې بلغه الی العراق هم ټیک ده او که دا معنا دی وکړي دخله د دواړو دپاره مستعملیږي که دې وي دخله فی الصباح هم ټیک ده او که دې ووي بلغه الی الصباح نو هم ټیک ده څه په شرنګې ورلي وسیرورت بل خاصیت دی سیرورت ایک گشتن شے صاحب ماخذ یا صاحب چیزیں موصوف بماخذ یا صاحب چیزیں در ماخذ درې معناګانې کړي دي او د درې واړو معناګانو وضاحت بکو یو معنا سیرورت ګرځېدل لفظي معنا ده سوار یسویرو سیرورتن سوار یسویرو ضربه باندې چې کوم دی نو باب قیاس دی ناقص دا اجوفې یایی دي د قال یقیلو بشانتی چا بشانتی قال یقیلو بشانتی قیلولتن نو سوار یسویرو سویرورتن تینا راغی خواه مجرد دی یو سویر یسویرو تسییر دی لکه آغا تا د باب افعال پا اول کی ہوئے خاصیت افعال تعدیت و تصویر است نو التا تا تما دا دی وضاحت کرو دلتا سیرورت تی آغا گرزول دی دا گرزیدل دی اسه دی آغا گرزول دی دا فرق پوشوی گرزول مانا تعدیت پکی راغلی دی او گرزیدل مانا خود بخود داسی شوی دی خود بخود داسی یعنی مجرد ندی سو بلا دی لالا لازمی دی خاجی لازمی اس سیرورت یو معناو کا گشتنی شے صاحب ماخذ نو دې معنا داسې وکړه چې ګرځېدل د فاعل د باب افعال دی صاحب د مشتق منه د اصل فعل ګرځېدل د فاعل د باب افعال دی صاحب د مشتق منه د اصل فعل نو دې مثال ذکر کړي نحو البنا نحو البنا معنا دا د لبن نه ماخوذ دی د چا نه لبن پیو ته ویلی کېږي نو ته وی سوارا صاحب لبنین یا سوارا ذا لبنین سوارا ذا لبنین سوارا ذا لبنین خیال کراله او ګرځېد دا سیز حیوان یا سړی صاحب د پیو دو معناګانې به د صاحب د پیو کې که البنه مذکر صیغه ذکر شوې ده لکه څنګه چې په دې کتاب کې ده نو د دې دوه معناګانې دي یو معنا یې دا ده چې دی د پیو مالک شو پیو مالک شو پیو راله خیال کې راځي دویمه معنا دا شوه چې البنه د صاحب د پیو شو یعنی وادي وکړو نو په دې کې د پیو هغه بور کولاو شو د پیو بور په مولا کې کولاو شو نو دې پیپو لګی نو هلته ټینکۍ ته چې کوم دی نو پیو ورپاس کی پیو د پیو مرکز کم ځای کې دی بور کم ځای کې دی بور په دې مولا کې دی په مذکر کې دی وایي دا تاسو کمعقل ما بخیل دا خبر تاسو شته نه اورېدلي خدایا نو یا زه نه وی یا زه نه وی ګوره بور خلق بور خو پیژنې که نه کویې خو پیژنې که نه کویې او بور دلته او ټینکۍ ورته هغلته بره پرته که نه پرته خیال کړه نو دلته کې چې بجلي وي ته بټن ښکته کې نو غره بره نو هغه ډیګۍ ډکه شي نو که هغه ټوټۍ کولاوی هم پی پکې دي که هغه ټوټۍ کولاوی هم پی پکې دي که هغه ټوټۍ کولاوی هم پی که نه ما خو پی وي که نه پی نه یادوم اوبه مې مقصد دی اوبه پوه شوې اوس چې کله مولا واده وکړو نو په ده کې د پیو بور کولاو شو د پیو بور نو بیا دی چې کوم دی مشین چې کله سټارټ کی نو د پیپ په ذریعه باندې چې کوم دی نو دا ډیګۍ ته پی راشي
په خبره پوه شوې د ډیګۍ ته پی راشي نو که دا ټوټۍ کولاوې هم پکې پی دي که دا ټوټۍ کولاوې هم پکې دا ټوکې نه دي خدای مبې خو نه باسه دا د کتاب خبرې دي خو تاسو اورېدلې نه دي تاسو خو لالاګان یې که نه څه نه خبر نه یې ګوره کومه ښځه چې شنډه او دی واده نه یې کړی نو تی دا ټوټۍ مږه یو څاڅکی ترې نه راوځي یو څاڅکی ترې سړي ما ته وی ما خو بچي نه کېږي او د پلاني نه مې چې کوم دی نو زوی غوښتلی دی هغه یې مال راکړه نو دا به زما زوی مې نه ده ستا د ښځې په سینو کې که پی وي او هغې پی وله ورکړي نو بیا رضاعي زوی به شي څه به شي رضاعي زوی به شي وی د هغې خو وچه ده په هغې کې خو پی نشته نو مې چې وچه ده نو ته څه چل وله کې وی هغه بوتل کې وله پی اچو او هغه وله ورکړو مې دا خو د بوتل زوی دی ستا نه دی دا د چا زوی دی د بوتل زوی دی نو د البنه دا معنا شوی صیغې د مذکر راوړې ده نو ګوره محملې صحیحه به وله ګورې محملې نو ما تا ته دوه معناګانې وکړې یو دا ده صاحب لبن چې دا سړی د پیو خرڅوونکی دی هلته ورسره په دوکان کې پی پراته دي ته ورشې هلکه ماله ماما د 100 روپو پی راکړه نو هغه د 100 روپو پی ورکړي نیم یې اوبئ او نیم پی خبره باندې پوه شوې یو دا او دویمه معنا هغه دا ده چې اوس پتا کې بور شته دی خو هغه بور لټول غواړي بور چل کول غواړي چې واده دې وکړه هغه بور راولټېد نو چې راولټېد ځکه ماشین پې نه و لګېدلی پی پکې پراته خو ماشین پې موټر پې نه و لګېدلی چې موټر دې پې ولګو نو د پیپ په ذریعه باندې ډیګۍ ته اوبه لاړې نو بس چې کومه ټوټۍ کولاوې خبره پوه شوې هغه شی به تې جوړېږي اوس په دې خبره پوه شوې دا که چا دنه تپوس کو وی دا مې د ملا نه زده کړي دي پوه شو مطلب او که دا ټکې البنت شي څه شی شي البنه نه بیا خبره واضحه ده بیا د البنت معنا دا ده سوارت صاحبة لبنین سوارت اوس دا سوارت ضمیر ته د دوو خپو غوا ته مراجعه کولی شي بیزې ته مراجعه کولی شي او د څلورو خپو غوا ته او میخې ته او اوښې ته ولې هغه سوارت دی که نه هغه البنت دی که نه دغه غوا د پیو مالکه شوه د پیو صاحبه شوه د څه مطلب لنګه شوه پی ورکولې شروع کړه غوا لنګه شوه یا ښځه لنګه شوه نو د پیو ورکولې شروع کړه صاحب د پیو شوله خبره پوه شوې خلک غوا راولي هلکه پی کوي یاره پی کوي خو مړه مزې نشته پی کوي مزې نشته دی په خبره باندې پوه شوې نو کله وایي او شکر دی د خدای فضل دی زمونږ د چیو کار کوي زمونږ د چیو کار کوي په خبره باندې پوه شوې نو دې ته البنت وایي البنت سوارت المرأة اینا سوارت البقرة سوارت الشاة صاحبة لبن یا ذات لبن د پیو مالک وګرځېد د پیو صاحب وګرځېد پوه شي مطلب باندې مخکې پسې لاړ شه بیا یې ویلي دي درې معناګانې درته کړي دي ضرورت گشتنې شی صاحب ماخذ یا صاحب چیزی موصوف به ماخذ یا ګرځېدل د فاعل د باب افعال دي صاحب د یو څیز چې هغه د صاحب د مفعول د مشتق منه د اصل فعل چې موصوف چې کوم دی په مشتق منه د اصل فعل باندې لکه اجرب د دې دپاره مثال د مخکینی پرېږده اجرب الرجل د اجرب الرجل معنا دا ده سوار الرجل ذا ابل اجربه سوار الرجل ذا ابل اجربه ګرځېدل د فاعل د باب افعال دی صاحب د مشتق منه د اصل فعل چې موصوف صاحب دی یو څیز چې موصوف مشتق منه د اصل فعل باندې لکه اجربه دا د جرب نه ماخوذ دی جرب پمنوالی ته ویلی کېږي دا بیماری ده د دې اوښانو راشي بیا لکه په دې اوښانو پم لګېدلی دی څه پې لګېدلی پم
دا بدن دا سخا غوندې شي. خبره پوه شوې؟ نو خلک وایي اجرب الرجلو، سړی نه دی پمن شوی، د سړي اوښان پمن شوي دي، د سړي اوښان پمن شوي دي. نو ته ووایې اجرب الرجلو سوار الرجلو ذا ابل اجربا، سوار الرجلو ذا ابل اجرب. وګرځېد مولا صاحب چې کوم دی نو د اوښه یا د اوښانو چې هغه پمن شوي دي. خبره پوه شوې؟ درېیمه معنا یې کوي یا صاحبي چیزې در ماخذ، ګرځېدل د فاعل د باب افعال دی، صاحب د یو څیز په مشتق منه د اصل فعل کې، صاحب د یو څیز په مشتق منه د اصل فعل کې. لکه اخرفت دا غي مثال دی، اخرفه یخرفو دا باب افعال دی، د دې نه مشتق منه د اصل خریف دی. خریف د منی موسم ته ویلی کېږي. خریف هغه موسم ته ویلی کېږي چې دا جوار پکې راورسي، جوار پکې راورسي. نو دغه موسم ته موسم خریف وي، هغې پسې بیا جمع را رواني. یو موسم ربیع وي، هغې پسې اوړی را رواني. ربیع چې کوم دی سپرلي ته ویلی کېږي. دا ورځې یا د دې نه دا مخکې چې شروع شوي د 15 فروري نه، نو دغې ته څه وایي؟ ربیع ویلی کېږي. سپرلی ورته چې کوم دی نو ویلی کېږي. او یو صیف دی، سخته ګرمي چې راشي. یو شتا ده چې هغه سخته یخني چې راشي، سخته یخنی چې راشي. ستا وزیر اعظم وی ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے کہ اس میں اللہ نے 12 موسم پیدا کیے ہیں. اوس دې ځناور ته دا پته هم نه وه چې موسم څه ته وایي، ځناور ته دا پته هم نه وه چې موسم څه ته ویلی کېږي. په خبره باندې پوه شوې؟ صرف علماو ته د کنځلو مړنی دی، علماو ته د کنځلو مړنی دی. په خبره باندې پوه شوې؟ څوک چې د علماو توهین کوي د مرګ به په کفر باندې. امام مالک رحمه الله فرمایي څوک چې علماو ته د علماو شعایرو ته کنځل کوي نو د مرګ به په کفر باندې وي. په خبره پوه شئ؟ پرونه بیان یم راغلی دی، وی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا یہ فیصلہ غلط تھا. دا فیصله څه غلطه وه چې قادیانانو ته غیر مسلم اقلیت ویلی دي. خبره باندې پوه شوې؟ مفتی محمود د دې دپاره څونه قربانۍ ورکړې وې، 3 میاشتې چې کوم دیانو مناظره کړې وه او ثابته کړې وه، او دی اوس راپاسي د غلو کندو ستا په هغه دغه کې دغه کوم چې دغه شي. خبره پوه شوې؟ نو زه خو سیاسي سړی نه یم، خو په مولیانو خو خفه کېږم که نه، ستا په پټکي خفه کېږم چې ستا دې پټکي ته څوک سپک ګوري. ولې دا ستا پټکی نه دی، دا د 1,40,000 انبیاء علیهم السلام سنت عمل دی. موږ یې څه کوو؟ اخرفت نو خریف د مني دې فصل ته ویلی کېږي. نو ته وې اخرفت الشاتو، څه فاعل دی ولا پټ غوندې راوښ. اخرفت الشاتو سوارت الشاتو ذات ولد فی خریف، سوارت الشاتو ذات ولد فی خریف. دا ګډه بیزا، شات خو جنس دی که نه، ګډې بیزې دواړو ته شامل دی که نه. سوارت الشاتو ګډه بیزا وګرځېدله، صاحبت د ولدن د بچي مالکه، د بچي صاحبه، فی خریفین په موسم خریف. یعنی ګډه بیزا په مني کې لنګه شوه. ګډه بیزا په کوم ځای کې؟ په مني کې لنګه شوه. په دې خبره باندې پوه شوې؟ دا 3 معناګانې درته وکړې. ولیاقت دا 9م خاصیت د باب افعال دی. لیاقت و حینونت 2 معنا، 9م او 10م. لیاقت لایق کېدل او مستحق کېدل، لایق کېدل او مستحق کېدل. او حینونت د وخت راتلل. د بیل معنا هم درته کوم او مثال هم ذکر کړی. لیاقت معنا به کې مستحق کېدل د مشتق منه د فاعل د باب افعال دی، د پاره د مشتق منه د اصل فعل. علام الفرع مثال څه ویلی؟ علام الفرع مستحق کېدل، لایق کېدل د فاعل د باب افعال دی، د مشتق منه د اصل فعل یا د پاره د مشتق منه د اصل فعل. لکه علامه یلیم علامتن، دا د لام یلوم لومن نه ماخوذ دی. لام یلوم لومن لؤمن دواړه ته راغلی دی، ویلی کېږي ملامتیا ته. څه ویلی کېږي؟
ملامتیا ته. او لؤمن بخل ته ویلی کېږي، لؤمن بخل ته ویلی کېږي. او الفرع فرع دا سردار چاته ویلی کېږي؟ سردار دغه چې کوم دی مشر ته ویلی کېږي، د قبیلې مشر ته فرع ویلی کېږي. ذکر د فرع او مراد تینا اصل دی. ذکر د فرع مراد تینا عجیبه خبره، ذکر د فرع مراد تینا اصل دی. ولی سید القوم خادمهم، سید القوم خادمهم کنا سید القوم آکلهم. ستا د پاکستان حکمرانان څه دي؟ ستا مال یې وخوړ، ته یې وخوړې، ستا وینې وڅښلې، ستا غوښې وخوړې که ویې نه خوړې. مطلب باندې پوه شوې؟ که ښه دی او که بد دی، خو لګیا دی په دواړو لاسو یې راغونډوي او ما او تالی زور راځي، ما او تالی زور راځي. خبره باندې پوه شوې؟ کوم شی چې ګرانېږي نو په کارخانهدار باندې ټیکس ولګي، نو چې هغه په 100 روپۍ خرڅوي نو بیا یې په 200 خرڅوي. نو چې دکاندار له راشي چې هغې په 300 خرڅوي نو بیا یې په 400 خرڅوي. زور یې چا له راغی؟ ما او تاله راغی که رانغی. خبره پوه شوې؟ مال او قرض او ما دولتونه په سود باندې د بار ملک نه راځي او ټیکس یې لګي په غریبو، ټیکس یې لګي. د ټوخي بوتل چې اخلي نو چې دونه بوتلې په 15 روپۍ وو، اوس چې کم دی په 1500 باندې دی. زور یې چا له راغی؟ ټوخیږي خو غریب، هغه خنزیر خو نه ټوخیږي، هغه زبقې خو هغه ته ډاکټران ناست دي چې لږ غونې وټوکړي په دې کونه کې ولې اوستن په دې مسله باندې پوه شوې؟ هغه خو نه ټوخیږي، په هغه باندې خو ته به نه راځي. هغه خو بیا داسې هسپتال ته ورسوي چې که دغه هسپتال کې دې زه واچوم چې ټول عمر به پکې مډو راوځم تېنه. هغه داسې هسپتال AC ورته لګېدلی، په ژمي کې ورته هیټر لګېدلی، فروټ ورله راځي. خبره پوه شوې؟ ملک له قربانۍ علماو او صلحاو ورکړي او مزې پې چې کوم دی فسقا کوي، مزې پې څوک کوي؟ فسقا کوي. ستا 100,000 روپۍ تنخواه ده، په خپل موټر سایکل کې به ځان له تیل په خپله اچې او د هغه 2 لکه روپۍ تنخواه ده، موټر هم ورله حکومت ورکړی او تیل هم ورله پکې ویچي. خبر باندې پوه شوې؟ نو د امپیا سیټ ته مودروئ نه چې زم شی راغونډ کم خبره پوه شوې؟ د خلکو په ښځو به نه رالګي، بس ځان له مال راغونډ که بنګلې به هم پې جوړې کړو، مدرسه به هم پې جوړ. مدرسه کې موږ ګډېږو، سبق پکې وایو که نه؟ په خبره پوه تاسو له به ودونه موږ دا یو ټکې پکې خوږ لګېدې ظالم زامن دي. علام الفرع. نو داسې ټکي نور شته لکه په کلام د عربو کې چې په خپله عکس معنا باندې مستعملي وي. او صحرا ته مفازه وي. صحرا ته څه وي؟ مفازه زیاده کامیابۍ ته وي. څه ته وایي؟ دی ولې تفاولا دا نوم یې ښودلی دی. ګنیا خو مفازه نه ده، مهلکه ده. صحرا خو دې ته وایي چې ته پکې روانې، نه پکې اوبه نه پکې ونې نه پکې سوری. خبره پوه شوې؟ نو دا مفازه ده که دا مهلکه ده؟ دا زیاده کامیابۍ دی که زیاده هلاکت دی؟ دا خو زیاده هلاکت دی. تفاولا یې ورله چې کوم دی مفازه نوم یې ښودلی ده. نو فرع دا لکۍ نه ده، دا اصل دی. خو نوم یې ورله چې کوم دی د پاره یې ښودلی، که چېرته سړیتوب پکې یو خدمت محمد دا پکې راشي، سید القوم شي، په رښتیا سید القوم شي. په خبره پوه شوې؟ علام الفرع یستحق الفرع للوم. یستحق الفرع، دا فرع دا سردار د ملامتیا مالک شو، د ملامتیا مالک وګرځېد، د ملامتیا والا شو چې دی ملامته کړی شي، ځکه ټول عمر یې رامیتوب کړی. په خبره باندې پوه شوې؟ زه وایم چې دا ټول نه دي، دا ټول لیډران، دا بیروکریټس، دا چې کومه دی دا لوی افسران، دا چې ټول راغونډ کې که نه په دې کالتوس مالتوس هم نه خرابې، لاس پې وله وتړې او د اټک د پول نه ښکته وغورځې چې ټول یو سي، یا یو په دې دغه کې ځوړن کې په دې چوکونو کې او ویې ولې دقسې ځوړن پراته چې دا بویونه وکړي، دا خلک ته عبرت حاصل کړي. د بجلیګر مولانا خبره، یو وخت کې د پاکستان 10 کروڑه خلک وو، وی چې په دې 10 کروڑه کې مې ته دا 2 کروڑه د ارې ماشین ته نه ښودلي که نه، د ارې ماشین ته
وایي دا 8 کروړه د سړي زامن کېږي نه په ایمان دا غټ خېټې نه دي دې ته یو 2-3 ووله او ځوړند دې که په خدای یقین که نور به هم زبرګاني جومات کې به ناستې په اول صف کې د زلزلې نوم یې اورېدلی ټول راغلي دا جومات کې ځای نه ویه د کاکا صاحبه دا به اوس څه کوي زلزلې نوم زلزله کوم ځای کې وه وی زلزله راغله ما ته چا ټلیفون وکړي زلزله راغله کوم ځای کې نوخار سره وایي واړه خلک پسې دی او ته پسې سړی زلزله ملک یې وران کړ ما چې ملک یې وران کړ ته زه او ته به پکې روغ پاتې شو خدای دې بې خوباسه خو پرېږده که نه د بې غیرته قوم دا امام هم بې غیرته چې دا مو سره دوړه کړي یا زلزله پوه شوې نو چې دا درس دروس ډېر جوړ شو زه خو کمره کې ملاستم او ښه ټیټ بلستن مې اغوستې وه باران هم نری نری ورېده نو شعیب راغی ما ته وایي چې دا خلک راغلي دا سړک ډک دی مونږ به د ور خو دننه نه بندو د جومات که نه سړک ډک دی دا هغه ځای نه راواله هغه ځای پورې دا سړک ډک دی دا خلک راغلی دی مې څه کوي و چې زلزله را روانه ده نو وایي دا ور ورته کولاو کړم مې کولاو کړه ورته ور چې ور یې ورته کولاو کړم نور کله به زه بانګ له پخپله راوتم بانګ به مې کوم په ورځ باندې خو چې کوم دی بلا خلک راغلي او بانګیان پکې ډېر شوي نو یاره چا بانګ وکړو چې بانګ یې وکړه زه کورم ښه په قلاره باندې اودس مودس او سنت او نفل وغیره هر څه مې برابر کړ نو د ودرېدو ټایم له دا خو زما خیر عادت ور پخوا نه د ودرېدو ټایم نه چې رانوت اوس لار پکې نشته چې میراب له راشم داسې دا خلک جک په جک باندې ناست او بار په صحن کې هم ناست جومات وړوکی و هغه زمانه کې نو په دې باران پې ورېږي په دغه کې ناست یو سړی مې پکې ولید چې هغه ما په عمر برعقه چې لیدلی بیا مې په جومات کې نه دی لیدلی بیا مې په جومات کې نه دی لیدلی په خبره باندې پوه شوې هغه ما زه که مړ شوې نو دونه به وایم چې مونځ یې کړی دی که زه دنه مخکې مړ نه شوم زه ژوندی وم دا خلک نو ما له خندا هم راله چې د یو زلزلې مو راوستې د باندې لکه یو جړق یې دله درکړ نو ګوره چې بیا به څه کوئ او دا خو یې لا جړق درکړی نه دی دا زمونږ ایمان دی دا شی دی هسې کاغذي ایمان دی زما یو ملګري ما ته خبره کوله وایي زمونږ په کلي کې یو ګڼکپ و هغه به دا جیبونه بیبونه ول وایي چې هغه جومات ته راغی وایي دې برجۍ له یې غاړه ورکړه چې یا خدای زما توبه ده یا خدای زما توبه یا خدای بیا به نه کوم یا خدای بیا به نه کوم وایي ما وایي چې که دې ارامي له مرګ راشي خدای بخي خدای خو رحیم ذات دی وایي ما چې خدای دې ژوندی پاتې کړه چې و دې نه بخي پوه شو هغه ټوخي غوندې نو څه مې درته ووي احسد علام الفرع استحق الفرع للوم مستحق شو چې کبه دی دا سردار د ملامته کولو دپاره و احسد الزرع دا د حینونت معنا ده ښه راتلل د یو وخت دی چې واقع شي په مشتق منه د اصل فعل باندې دا په فاعل د اصل فعل باندې مشتق منه د اصل فعل لکه احسد الزرع یا داسې ووایه راتلل د یو وخت دی چې مستحق شي په هغې کې فاعل د پاره د مشتق منه د اصل فعل لکه احسد الزرع احسد باب افعال دی احسد باب افعال دی حصواد دا د دې مشتق منه د اصل فعل دی حصواد لو کولو ته ویلی کېږي الزرع فاعل دی نو دا یو وخت راغی چې دا فصل د دې مستحق شو چې په هغې باندې د لو واقع شي نو د احسد الزرع معنا به دا وکړي حان وقت یستحق فیه الزرع للحصواد حان وقت راغی چې مستحق شو په هغې کې فصل للزرع دا الزرع فصل للحصواد د پاره د لو کولو په خبره پوه شوې راتلل د یو وخت چې مستحق شي په هغې کې فاعل د پاره د مشتق منه د اصل فعل لکه احسد الزرع حان وقت یستحق فیه الزرع للحصواد په دې مطلب پوه شوې ښه و مبالغه بل خاصیت دا د باب افعال مبالغه ده دا مبالغه په دوه قسمه ده یو کمن ده یو کیفن ده د یو معنا به دا وکړي چې زیادت کول د فاعل د باب افعال دی په مشتق منه د اصل فعل کې زیادت کول د فاعل د باب افعال دی په مشتق منه د اصل فعل کې نحو اثمر النخل
اتمر النخل اتمر باب افعال دی او د دې مشتق منه تمر دی د دې مشتق منه تمر کجورو ته ویل کېږي د کجوري میوې ته ویل کېږي النخل د کجوري ونې ته ویل کېږي د کجوري ونې ته ویل کېږي نو د اتمر النخل به معنا دی بالغ النخل فی التمر بالغ النخل فی التمر یعنی د ونې د کجوري دا په کجورو کې مبالغه وکړه څه مطلب ډېرې کجوري وکړي پروس کال یې من کړی سکال یې 2 منه وکړي خیال کې م راځي دا مبالغه ده اتمر النخل فی التمر مبالغه کول د فاعل د باب افعال دی په مشتق منه د اصل فعل کې لکه اتمر النخل بالغ النخل فی التمر واصفر الصبح دا کیفن دی هغه کمن مقدار کې مبالغه وکړه مقدار د من په ځای 2 منه کړ او دا کیفیت ته اصفر باب افعال دی اصفر یصفر اسفار سفارت د دې نه چې کوم دی راغلی دی څه ته ویلی کېږي د سبا سپینوالي ته ویلی کېږي الصبح دی فاعل دی نو د اصفر الصبح معنا به دا وکړي چې سوار الصبح فی السفارة بالغ الصبح بالغ سواره مه وایه سواره مه وایه څه وایه بالغ الصبح فی السفارة د سبا په سپینوالي کې مبالغه وکړه هلکه په سپینوالي کې مبالغه څه مطلب دی یعنی تا دا مونځ داسې وخت ته ورسو چې قابو او چې نور راختلی وي نو بالغ صبح فی السفارة صفا په سپینوالي کې دا کیفن دی ښه و ابتدا بل خاصیت د ابتدا نحو اشفقه ابتدا څه ته ویلی کېږي مستعملېدل د باب افعال دی په هغه معنا باندې چې نوي مستعمل شوي مجرد په هغه معنا په مجردو کې یوه معنا وي او په مزیدو کې بله معنا شي په مزیدو کې بله معنا شي نو داسې ووایه چې مستعملېدل د باب افعال دی مستعملېدل د باب افعال دی په هغه معنا باندې چې نوي مستعمل شوي مجرد په هغه معنا باندې لکه مثال ذکر کوي اشفقه اشفق یشفق اشفاق اشفق یشفق اشفاق باب افعال دی دا په معنا د یرولو باندې په معنا اشفاق په معنا د یرولو باندې مشفق په معنا د یرونکي باندې او د دې مجرد دی شفقه یشفقو شفقتا مهربانۍ ته ویلی کېږي نو اوس مهرباني په مجردو کې د شفقت معنا ده مهرباني چا باندې رحم کول چا باندې شفقت کول هلکه دا استاذ په دې شاګرد باندې ډېر شفقت کوي استاذ په شاګرد باندې ډېر شفقت کوي دا پلار په زوی باندې ډېر شفقت کوي یعنی ډېره مهرباني پې کوي ډېر زیات چې کوم دی د رحمت او د نرمۍ معامله ورسره کوي په خبره پوه شوې چې کله د نقل که باب افعال ته نو اشفق یشفق اشفاق بیا دا حمزه پکې د سلب الماخذ دپاره شوه نو د شفقت او د رحمت هغه معنا ته لر شوه نو چې لر شوه نو د هغې مقابله کې به بله معنا راځي چې هغې ته وایي یرول هغې ته څه وایي یرول اشفقه دا فلانې په فلاني باندې ډېر اشفاق کوي ډېر یرول کوي ډېر نو مشفق تی راغلی دی څه ته راغلی مشفق تی راغلی په معنا د یرونکي باندې په معنا د یرونکي باندې عام طور باندې علما چې مستعملوي علما مو وایه خو مونږ چې مستعملو نو داسې وایو هلکه فلانی زما مشفق استاذ دی فلانی زما دا لفظ غلط مشهور شوی دی فلانی زما شفیق استاذ دی شفیق معنا مهربان محبت کوونکی رحمت کوونکی تا سره د ښه اخلاقو معامله کوونکی او چې اشفاق شي داسې دې ووایي فلانی زما مشفق استاذ دی نو له وړو سره پروت دی کلګراله چې اخوا دې خوا کوم نو غرب راله راکوي یا راته قاریږي یا راته ستغه وایي خبره پوه شوې نو دې ته بیا اشفاق وایي او دغه او اسم فاعل ته مشفق راغلی دی پوه شو مطلب باندې ډېر خلک مستعملی فلانی زما مشفق استاذ دی فلانی زما خو اصل ټکی دی شفیق اصل څه ټکی دی شفیق ښه و موافقت بل خاصیت موافقت دی
موافقت مجرد وفعل وتفعل واستفعل. مستعمل دل د باب افعال دی په معنا د مجردو، مستعمل دل د باب افعال دی په معنا د باب تفعیل، مستعمل دل د باب افعال دی په معنا د باب تفاعل، مستعمل دل د باب افعال دی په معنا د باب استفعال. او مکه یو ټکی دی، بابونه جدا شو، هغه یو ټکی دی، مطلب یو دی، معنا یو ده. خیال کې مراده چې موافقت دی، خاصیت یو دی، خو یو ځلې دا باب افعال په معنا د مجردو باندې دی، په معنا د مجردو باندې دی. خیال کې مرازي چې په معنا د مجردو باندې شي نو بیا په دې کې چې کومه دی څه خاص فرق نه پریوزي. د دې وجه نه بعض علما وایي چې شفقت او اشفاق کې فرق نشته. بعض علما څه وایي؟ شفقت او اشفاق کې وایي دغلته کې دا اشفاق په معنا د شفقت دی، مشفق په معنا د شفیق باندې چې کوم دی نو مستعملیږي. ښه بهر حال دا یو ټکی دی. ښه او رقله او ارقله دې لپاره زیات مناسب دی. رقله ارقله په معنا د اسرع باندې تیز رفتاری باندې، او رقله دا هم په معنا تیز رفتاری، مجرد او مزید دواړه په یو معنا مستعمل شوي. بل باب تفعیل دی، مستعمل دل د باب افعال دی په معنا د باب تفعیل باندې، لکه اکفرته په معنا د کفرته باندې، اکفرته په معنا د کفرته. دې کې خاصیت د نسبت پروت دی. ښه دی چې کله په معنا د باب تفعیل شي نو خاصیت د چاو پکې پروت دی. کفرته اے اورا منصوب به کفر کردن، اکفرته هغه ته مې نسبت د کفر وکړه. ای د دې بله معنا بل خاصیت تاله دغلته کې را روان دی. ښه لکه فسقته، یعنی شافیه کې بدل راشي. کوم ځای کې به راشي؟ شافیه کې. خیال کې راځي چې فسقته ویلې او که نه ویلې. اورا منصوب به فسق کردم، هغه مې فسق ته منصوب کړ، یا فسق مې هغه ته منصوب کړ، د دواړو یو معنا ده. اورا فاسق گویم دا به معنا شي، هغه ته مې فاسق چې کوم دی نو ووي. ښه نو دا اکفرته کفرته، اکفر یکفر اکفار ویلې کېږي نسبت د کفر ته، نسبت اکفار الملحدین د علامه شمس الافغاني کتاب دی ځان لواله. اکفار الملحدین چې چاته به د کفر نسبت کې او چاته به د کفر نسبت نه کې، په مسله باندې پوه شوې؟ اکفار الملحدین نو اکفر په معنا د کفره. وتفاعل باب تفاعل یعنی مستعمل دل د باب افعال دی په معنا د باب تفاعل باندې، لکه اخبیتو په معنا د تخبیتو باندې. اخبیتو تخبیتو دا ویلې کېږي مجرد دی خبا. څه شی؟ خبا وی خیمې ته، خبا څه ته ویلې کېږي؟ خیمې ته ویلې کېږي. نو د اخبیتو معنا دا ده چې دخلت الخیمته، دخلت الخباء، او تخبیتو معنا دخلت الخباء یا استعملت الخباء. خبا می استعمال کړه. نو د خیمې استعمالول څنګه خوړلی؟ نه خو دننه پکې ننوتلي که نه چې د باران نه نور نه پکې بچ. نو استعمال تو د هر شي د استعمال خپله ته وایې استعمالت دو ما تیل استعمال کړه، نو ودې لامبل پې تیل استعمال خو دا ګیره دې پې غوړه کړه، سر دې پې غوړ کړه، په خبره باندې پوه شوې؟ دا د هر څیز د استعمال خپله طریقې. ښه نو استعملت الخباء اے دخلت فی الخباء، دخلت داخل شما خباته. و استفعل دا بل همغه خاصیت ته مستعمل دل د باب افعال دی په معنا د باب استفعال باندې، لکه اعظمته په معنا د استعظمته. اعظمته اورا عظیم گردانیدم، هغه سړی مې لوی وګڼه. استعظمته سړی مې لوی وګڼو، په خبره باندې پوه شو، دواړو یو معنا ده. نحو دجا اللیل و ادجا، دا یو مثال تا ته پیش کړه د مجردو او د مزیدو. ښه د باب افعال دجا اللیل شپه توره شوه، ادجا اللیل شپه توره شوه، د دواړو یو معنا ده. مجرد په معنا د مزید، د باب افعال په معنا د مجردو باندې. ښه جی
ومتابعة فعل ومتابعة فعل وفعل پس آمدن افعل مرفع علی فعلنا تا دلالت کند بر پذیرفتن مفعول تاسو ته ونې چې وخت سره نشته ما سره 15 منټه په 15 منټه کې زه کور ته لاړ شم ما پسې خط سره راوړی خو سړی هلته رخصت وکړه امانه سره انجرود راوړي په خجله کول خرواجو خبره باندې پوه شوې مطاوعت فعل وفعل مستعملېدل د بابې نه ذکر کول د باب افعال دي رستو د مجردونه ذکر کول د باب افعال دي رستو د مجردونه د پاره دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره ذکر کول د باب افعال دي رستو د مجردونه د پاره دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره په دې خبره پوه شوې دا متابعت تا ویلې دی لالا خو بابونه بدل شو په دې کې یو متابع دی یو متابع دی متابع دی فعل اول ته وي دا به لازمي وي متابع دی فعل ثاني ته وي دا به متعدي وي او استاد عمل ته متابعت وي په خبره پوه شوې نو لکه مثال د ذکر کړی دی کببته فاکبه کببته فاکبه کب یکب نسواره باندې باب کې است مجرد کب یکب سرنگون کول چا سرخ کته کول چا سرخ کته کول کب یکب نو اکب دا باب افعال دی نو دا کببته دیتا متابع وي دا متعدی دی اکب دیتا متابع وي دا باب دا څه شی دی لاله لازمی دی کببته فاکب پاغه کې مې عمل د سرنگون کېدو وکړو فاکب نو سرنگون شو فاکب نو سرنگون شو په دې سر مې ونه لاس کېښودو چې سر ښکته کړه هغه سر ښکته کړه خبب پوه شو او یا عامه خبره مې داسې وکړه هغه مولا تقریر کو وی په دې مجلس کې چې کوم جولاګان ناست دي نو زه یې پېژنم څوک پکې ناست دي جولاګان ناست دي نو زه یې پېژنم نو وی چې د جولا په سر تاري نو چې کوم پکې جولاګانو که په سر یې تارو که نو په سر یې ښکته کړو خبره پوه شوې نو هغه یو دا دی یو دغه دی یو هغه او د هغې په سر تار نه و خو هغې سر راس راښ کړ چل یې وکړه که نه چل دې ته ریمانډ وایي دې ته څه وایي ریمانډ وایي داسې طریقه اختیارول چې هغه په هغې کې چې کومه دی سړی په ځان پوه نشي او جواب ترې وځي په غزوه بدر کې صحابو د کفارو یو جاسوس ونیو نو چې وینیو نو هغې وی څو کسان یې نو هغه وی والله لکثیر ډېر زیات کسان نو هغه وی نه څو کسان یې بیخ دي وځه وی والله لکثیر یو غره به یې تېر کړ وی څو کسان هغه وی والله لکثیر ډېر زیات یو نبي اسلام دا شور چې وایي خیمې نه بار راووت هلکه وی څه چل دی وی دا ملا هم نیولی دی وی رای ولې ما څه ورته مه وایه غږ ورته مه کوئ کښېنم ځان سره چې کښېنم هلکه د کومې محلې د پلاني ښه د کومې قبیلې د پلاني قبیلې ښه څنګه چل دی مور دې ښه وه پلار دې ښه و بل کلی نه و رشته نه وه نو ټول تپوسونه یې دې وکړه د زنانه او د پلانې څنګه و یاره حاجي هغه خو وفات شوی دی ښه زه ډېر ښه وشو چې خدای پاک د یو حرامي خو جهنم ته بوت خبره پوه شوې دا رسول الله مبارک نه دی ویل دا ټکي پکې ما وږي زیات دي اصل تاسو تقریر کې وایي چې ته بې نظامي چې ښه وشي چې خدای جهنم ته بوت ګوډي ما کوڼه ماما خبره خلک به راپسې وشرموئ خیال کې براله نو دا بیا وایي چې تاسو خو به ډېر کسان راغلي او چې ډېر زیات کسان یو ښه وی څه خوراک مراک څه ګزاره کېږي او جي ډېر اعلی خوراک راکوي وی څه اوښ موښ یا غوښه یا څه شی درکوي او جي د ورځې راله لس اوښانه لالئ د ورځې راله دې ته وایي ریمانډ نبي علیه السلام یې 1000 کسان دي یو اوښ د 100 کسانو کېږي یو اوښ
د سلو کسانو کېږي زر اوښان دي خبره پوه شو زر کسان دي سلو اوښانو د ورځې علی که نه نو نیت یې ډبوخ کړی نیت یې غرب دې ته وایي ریمانډ اوس خو اوس د دې زمانې د پولیسو ریمانډ دي هغه ته چې یو دوه غربه دې پې ووایي ورته وایي د ټول پاکستان مړي ما کړي ټول پاکستان مړي مې چې څه غلاګانې دي دا ما کړي دي په خبره پوه شوې دغې غرب ته به د چا پلار ټینګ شي په خبره پوه شوې نو هغه یو سړي اقرار کړی چې جج ته پیښ شو وی تا هلکه دا مړي کړي دي وی نه چې وی دا اقرار چې دی کړی دی وی صاحب د سر امن او د عدالت چې کومه دی توهین دا خو به معافي راته که نه وی وایه چې څه یې وایه تا ته اجازت دی وی صاحبه که دغه غرب یې تاله درکړو په ایمان که د ټول پاکستان مړي دي ونه منل که نه وی په بوټانو باندې را باندې پاسه ختلي دي په دغه لوړو یې والی یم ته راشه وی د املا مې وګوره تیغ ده وی زه دغه تا وی ما له دې راکړي زه تاله یو دوه غربه در کومه چې ته یې منې که ته یې نه منې د یارې مې منلي دي وجله مې په خبره پوه شوې خدای شته وی میږی مې هم نه دی وجلی ته خو دا سړی یادې که نه بس سړی ایستی وله دغه خارج که هلکه وایي دا سړی خو رښتیا وایي پولیس ته یې رامیانو داسې وال مه کوئ قاجي بهر حال نو دا کببتو بل ټکی ویلی دی یا فعله نو د دې مطلب دا دی چې ذکر کول د باب افعال دي رستو د باب تفعیل نه مخکې سو مجرد مخکې سو اوس باب تفعیل شو ذکر کول د باب افعال دي رستو د باب تفعیل نه د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره په دې پوه شو مطلب باندې او مکه باب شو خو دا متاوعي بدل شو ذکر کول د باب افعال دی رستو د باب تفعیل نه د پاره دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره لکه بشرته فابشره بشرته بشر یبشر تبشیر هغه ته مې د زیری خبره وکړه فابشره نو هغې قبوله کړه اثر یې واغسته نو فابشره مطلب دا و چې جیب ته یې لاس کو وی دا 1000 روپۍ والا جیب ته یې لاس کو نه د خوشحالۍ خبره یې ورته وکړه که نه چې هلکه خبر نه هغه نیا چې دې وه که نه د 6 کالو پیغله خو د خیره مړه شوه د وی د ښځه چې مړه شوه هغې کې اسم څه پاتې نو پوه شې مطلب باندې دا بشرته فابشره دا چې کومه دی نو خاصیاتو د دې باب افعال کوشش وکړي چې دا د باب افعال خاصیات چې کوم انداز باندې تا ته ما ووي دا ذهن کې کېنوه نو باقي خاصیات چې څومره را روان دي